زما د ایمان او د عقیدې ډیرو معززو حاضرینو مسلمانانو ورونو، الله تعالی منګه پیدا کړی او الله تعالی منګ له رزق راکړي. د الله نومونو کې یو نوم خالق دی، معنا پیدا کوونکی. د دې سره د الله په نومونو کې یو نوم دی رازق. رازق معنا دا د هغه ذات چې څوک پیدا کی د پیدایش نه وروسته رزق ورکوي. زمونږ د رزق ذمہ داری الله تعالی اخیسته. قرآن کریم کې غنو ځایونو کې خدای فرمایلی دی چې تاسو ته رزق زه درکوم، تاسو د رزق پروا مه کوئ. تاسو مونږه کدی نن زمانه کې زمونږ استادو د معاشره کې سوچ وکړو، د هر انسان او د هر مسلمان سره د رزق سوچ دی. زما رزق به څنګه کیږي، زما رزق به د کم ځای نه کیږي، زه چېرته د لوږې نه مړ نشم، دا بچي به مې څه خوري. ټول سوچونه، ټول فکرونه، ټولې وسوسې زمونږ استاسو د رزق متعلق دي. حال دا چې خدای د دغه شان وسوسو نه موږ منع کړي. دو سیزونه دي، یو ته رهبانیت وایي، یو ته اباحت وایي. خدای د دواړو نه موږ منع کړي. رهبانیت دې ته وایي چې عبادت کې سړی دومره ورننوځي چې د خپل رزق، د خپلو بچو، د ښځې د رزق سوچ ورسره نه وي. هر سنه منقطع شي، غر کې یو غار یې هغې کې اوسېږي. دې ته رهبانیت وایي. زمونږ اسلام وایي لا رهبانیت فی الاسلام. اسلام کې رهبانیت نشته، اسلام کې ګډ ژوند دی، ګډه زندگی ده. دویم نمبر اباحت دی. اباحت دی ته وایي چې د رزق په معامله کې، د مال دولت او د پیسو په معامله کې سړی دومره ورننوځي چې د خدای عبادت ته شا کړي، د خدای حکم ته شا کړي، ټول طاقت د پیسو، د مال دولت او د رزق دپاره استعمال کړي. خدای د دې نه منع کړې ده. الله تعالی موږ ته د اعتدال او د میانه روۍ لاره راښودلې ده. رزق هم ګټه، د خدای عبادت هم کوه، کاروبار کوه حلال، د رزق ګټلو تلاش کوه، د عبادت وخت راځي خپل عبادت کوه. د رزق ګټل، د مال دولت ګټل دا مقصود مگر زوا، دا یو ضرورت وګڼه چې دا د دنیا یو ضرورت دی بس. او ډیر فکرمن کېږه مه د رزق دپاره، ځکه د رزق وعده خدای کړې ده. نو چې خدای کړې ستا د فکرمندۍ فایده څه شوه، ستا د غمجنتوب فایده څه شوه. بایزید بستامی رحمه الله یو لوی بزرگ تیر شوی. هغه چاته شکایت وکړو چې کور غټ شوی دی او رزق کې تنګي ده. چې کم بزرگ ته شکایت وکړو هغه ورته وویل کور ته لاړ شه، او د کور چې غټ شوی دی افراد ډیر شوي دي، د کم کس رزق چې ستا په ذمہواری دی هغه د کور نه وباسه، رزق به دې پراخه شي. د سوچ وکړه چې دا راته څنګه خبره وکړه. د دې مطلب دا دی چې کور ګڼ شه، کور کې چې څومره افراد دي یو فرد هم پکې داسې نشته چې د هغې رزق ذمہ داري ستا ده. د هر فرد د رزق ذمہواری الله اخیستی. چې د هر فرد د رزق ذمہواری الله اخیستی، رزق د الله په ذمه دی. ستا د فکرمندتوب فایده څه شو؟ ته ورته فکرمند ولې خدای رزق ورکوي چې افراد ډېرېږي، الله تعالی رزق هم ډېروي. بس چې کسان کمیږي رزق یې کمیږي، چې انسان مړ شي رزق یې ختم شي، او چې انسانان کور کې زیاتېږي د رزق فراخي ورسره راځي. خدای د هغه حصه رالیږي که نه، د هغه حصه الله تعالی رالیږي او مقرر کړي.
نو د رزق ذمہ داری خدای اخیستې دی ته فکر من کېدل نه دی پکار الله تعالی داسې حیوانات پیدا کړي دي چې هغه روزانه ډېره غوښه خوري حیوانات خوري داسې حیوانات خدای پیدا کړي چې زمونږ او ستاسو د دې بدن عمره صرف د هغوی خېټې دي داسې حیوانات خدای پیدا کړي چې د هغوی د ژام و عمره زمونږ بدن دی هغوی ته خدای رزق ورکوي بلا ډېری رزق خدای هغوی له ورکوي په دریابونو کې میان ورکوي میانو له دریابونو کې خدای رزق ورکوي مرغانو له خدای په هوا کې رزق ورکوي نو ما او تا ته دا دوه ډوډۍ نشي راکولی زما استاد څه دي دوه ډوډۍ نشي راکولی سلیمان علیه السلام الله تعالی ته وفرمایل یا الله زه غواړم چې ستا دې مخلوق ته ډوډۍ وکړم یوه ورځ الله تعالی ورته وایي صحیح شوه وایي د کم ځای نه شروع کړې د وچې نه که د دریاب نه وایي د دې دریاب نه به شروع وکړم د دریاب په غاړه یو لویه صحرا ده یو لوی چمن دی یو لویه دشته ده دې کې بلا دیګونه باندې کړل ډېر د خوراک انتظامات مزدوران دیګماران دا لګیا دي رزق تیاری کم ورځ باندې پلانکۍ ورځ باندې ستا د دریاب چې کم مخلوق دی هغه زما میلمانه دي الله ورته وایي ښه ده رزق تیار شو دیګونه تیار شو ډوډۍ تیارې شوې اشپزان او دیګماران ښه ستړي ستومانه د رزق یې تیار ک یو مئی راووتو د حکم وکړه چې د خدای مخلوقه زما میلمانه یې راوځئ یو مئی راووتو دا ټول چې سو دی دون وړی که دون وړی او لاړه نورو ته هېڅ هم پاتې نه شو الله تعالی ته وایي یا الله دا خو هر څه ختم شه دی نور ته اوس څه وکړم الله ورته وایي تا خو ډېر تکلیف کړی و خو دې مئی ته چې دا کم دا ستا دا ټول خوراک یې دون وړی شو ده ته به روزانه ما 3 وړی ورکولې او نن مې ورته وویل چې زما د طرفه رزق بند دی د سلیمان علیه السلام میلمانه یې نو چې دا 2 وړی وکړې نو ما ته ویل چې یا خدایه خاصه ګناه مې کړې ده چې دا 1 وړی دې راباندې بنده کړه زما خو رزق 3 وړی و او نن 2 وړی دې راکړې ما کومه ګناه کړې ده نو الله تعالی داسې مخلوقاتو ته رزق ورکوي داسې مخلوق چې د زرګونه انسانانو رزق د هغه 2 وړی داسې مخلوقاتو ته خدای رزق ورکوي نو ما او تا ته دا 2 ډوډۍ د ورځې نشي راکولی خو زمونږ عقیده کمزورې ده په خدای هسې وایي چې خدای رزق راکوي دا هم یقین نه دی که د خدای په نافرمانۍ کې ما او تا ته 15 روپۍ میلاو شي بیا یې راخلو که نه یې راخلو الله تعالی نافرمانۍ کې یو 15 روپۍ یو 10 روپۍ ما او تا ته میلاو شي بیا خدای نافرمانۍ له نه ګورو 15 روپو له ګورو قسم دی ګورئ په خدای زمونږ عقیده کمزورې ده داود علیه السلام پیغمبر دی الله تعالی ورته وایي ای داوده زه چې تاله کله کمزورې سبزي کمزورې ډوډۍ درولېږم یو ورځ تا ته ډېره کمزورې ډوډۍ دې ډوډۍ له مه ګوره چې دا څنګه کمزورې ده دې له وګوره چې دا چا رالېږلې ده او دې له وګوره چې شکر دی هغه ذات چې رزق تقسیموي زه یې یاد یم بس دا زما دپاره دی کې خیر دی ما له دا کېښوده دا یې رالېږي د هغه یاد یم دا غټه خبره ده د هغه نه خو هیر نه یم که نه چې یاد یم ورته نو دې کمزوري کې به زما خیر وي هغه کې به زما خیر نه وي زما صحت ته به پکې نقصان وي زما دین ته به پکې نقصان وي د زمونږ دا فکر دا سوچ د دې معاشرې ډېر په غلطه روان دی د خدای بندګۍ ته دې خبرې ته چې خدای زمونږ رزق ورکوي دې ته زمونږ هېڅ سوچ نشته دا موږ نه منو ایمان هم پې دی خو ګورې یقین هم پې نشته بالکل دا خبره موږ زړه ته نه ده ګوزر شوې نه منو چې الله رزق ورکوي یو بزرګو هغه د یو عالم پسې مونځ وکړو
مانځه نه وروسته ورسره چا تعارف وکړه دا پلانکی بزرګ دی نو هغه خبرو اترو کې ته د عالم تپوس وکړو چې ستا د رزق تنظیم د کم ځای نه دی کاروبار سکه هغه عالم ورته وایي ته لږ صبر وکړه چې دا تا پسې مې مونځ وکړه دا زه دوباره وکړم بیا درته د رزق والا ښیم چې زما د رزق تنظیم د کم ځای نه وایي څنګه وایي چې تا ته د رزق ورکولو ذات نه دی معلوم چې څوک رزق ورکوي د خدای د مخلوق د رزق تنظیم څنګه دی چې تا هغه ذات نه پېژنې نو تا پسې مونځ نه کېږي تا پسې زه څنګه مونځ وکړم ته نه پېژنې چې زما د رزق تنظیم د کم ځای نه دی بل بزرگ دے شقیق بلخی رحمه الله هغه په خدای توکل او الله به رزق ورکاو دا قشان دی عالم پسې منځو کو هغه عالم ورته وایي ستا د رزق تنظیم څنګه دی بس وای خدای کوي کنه وای نه خو بیا هم کنه څه اسباب منګه خدا وایي بیا هم کنه څه کاروبار بیا هم کنه څه دکان بیا هم کنه څه تجارت څه بندوبست دی عالم ورته وویل دی بزرګ ورته ویل چې بس دلته یو یهودي دی او هغه راته ویل ته خپل مونځ اودس کوه او د ورځې به 2 ډوډۍ زه درلې کوم دی عالم ورته وخندل ښه به ماشاءالله بیا خو کار برابر دی نو دی بزرګ ورته ویل الله دې په دواړو سترګو ړوند کا چې خدای وعده کړی ده چې زما عبادت کوه زه رزق در کوم د خدای وعده نه مني او د یهودي وعده باندې دې څومره وخندل مسکی شو چې ماشاءالله بس ښه انتظام خدای کړی دی د یهودي وعده مني او الله تعالی چې وعده کړی ده وفي السماء رزقكم وما توعدون اسمان کې ستاسو رزق دی هغه څه چې تاسو سره وعده کیږي او خدای وعده کړی ده وما من دابة في الارض الا على الله رزقها هیڅ زنده سر نشته په مقدس مکه مگر په الله رزق دی او الله وایي چې تر هغې دې نه مړ کوم چې ستا رزق ختم شوی نه رزق به دې اول ختمیږي بیا به تځي او حدیث دی رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمای ان الرزق لا يطلب العبد كما يطلبه اجله رزق د بنده پسې داسې منډې وهي لکه اجل چې موږ پسې منډې وهي اجل موږ پسې را روان دی ګیرم کې رزق عمره پسې داسې منډې وهي خدا رزق د اجل نه تیز دی ځکه رزق اول ختمیږي اجل بیا راځي چې رزق د یوان واړی پاتې تا ته اجل نه راځي اول به رزق ختمي او دام یاد ساتئ تاسو موږ دې ته سوچ کو زموږ به د لږ ژوند کې چې سم زندگی ده تاسو داسې څوک لیدلی چې د ولګې نه مړ شوي او پخوا ګورئ موږ چې کشرانو موږ دا مرضونه نه پېژندل چې دا بلډ پریشر دی دا شوګر دی او دا چې کوم دی پلانکی بیماری ده او دا پلانکی بیماری دا د زړه بیماری ده دا موږ نه پېژاند تاسو خو باید مشران یې بلکل به هم نه پېژانده او ډېرې مالګې خوړلو نه شوګر پیدا شي د بلډ پریشر پیدا شي او د ډېرې چینۍ د خوړلو نه چې کوم دی شوګر پیدا شي او د ډېرې چربۍ د خوړلو نه د زړه بیماریانې پیدا شي دا زموږ او د دې مرضونو نه خلک مړه شي هلکه پلانکی ولې مړ شو بس شوګر یې های شوی و پلانکی بلډ پریشر یې بس اوچت شو سر راکې وشلېد پلانکی بس د زړه هارټ اټیک پې وشو دا موږ وایو که نه خدای ډېره خوړلې ده د ډېر خوراک نه مړه شو دا موږ وینو روزانه ګورئ چې د ډېر خوړو نه خلک مړه کېږي د ډېر خوراک نه خلک مړه کېږي او د کم خوراک نه د لوږې نه موږ تر اوسه پورې ما خو په دې ژوند کې نه دی لیدلی تاسو نه یم خبره چې څوک د لوږې نه مړ شوی الله تعالی ځکه چې الله زموږ ذمهواري اخیستې الله چې د یو څیز ذمهواري واخلي نو نور پکې څه دي خو ګورئ الله موږ له دا نه دی ویلي چې زما تاسو ذمهواري اخیستې ده او تفکر کښېنه نه کار کوه کسب کوه خو توکل په الله کوه کوي الله دا مه کوه چې دا دکان زه کوم نو رزق به مې او که دا دکان مې پرېښوده نو بیا به غرق یم نه الله به ستا بل بندوبست کوي یو بندوبست به د وسایلو خدای ستا کوي ستا د رزق بندوبست به کړي شقیق بلخی رحمه الله د رزق په تلاش کې ووتو لاړه یو ځي ته رزق تلاش کوي وی کتل په لاره کې څو ورځې مسافري وکړه
لاره کې یو مرغۍ وکتله زخمی مرغۍ ده زخمی صحیح شو یو دې ته ګوري چې دا به څه خوري اوس یو روغه مرغۍ ده او په خوله کې دانه راوړه او د زخمی مرغۍ ته په خوله کې ورکړه هغه پاسېدی نه شي کوشش کوي دا زخمی مرغۍ خو الوتی نه شي نو دې روغې مرغۍ دانه راوړه دی له په خوله د ویلې چې الله تعالی رزق ورکوي ایس طرح واپس شه چې زه بس کار ته نه ځم ځکه خدای ورکوي که ابراهیم ابن ادهم رحمه الله ته تپوس وکړه چېرته تللی د رزق په تلاش کې تللی وم او داسې زخمی مرغۍ مې ولیدله روغې مرغۍ خوله کې ورکړه نو ما ویل چې خدای زخمی مرغۍ له ورکوي نو ما له یې نه شي راکولی زه رالمه چې سره روزګار له نه ځم نو ابراهیم ابن ادهم رحمه الله ورته وایي داسې مهرباني وکړه زخمی مرغۍ د ځان نه مه جوړوه روغه مرغۍ د ځان نه جوړه کړه چې زخمی مرغۍ خطا سره وشي چې ته داسې رزق وګټې چې یوه زخمی مرغۍ تا سره وچلیږي الله تعالی ستا په واسطه زخمی مرغۍ ته رزق ورکړي یو ضعیف انسان ستا د وجه نه الله تعالی هغه ته رزق ورکړي نو ګورئ د رزق وعدې خدای کړي مونږ چې څومره تاسو او مونږ ژوند تیریږي او ظاهري اسباب پلان کې له د دې سیز نه رزق دی پلان کې له تجارت نه زراعت نه دکاندارۍ نه دا اسباب دي دا زمونږ په نظر کې دي اصل فیصلې د خدای دي ته ښه غټ کاروبار کوه الله پکې رزق نه درکوي نو څه الله تعالی پکې برکت نه چې هر څه نه به دې ختم کړي خو ګورئ د رزق یو څو کنجانې دي که غواړو مونږ او تاسو چې زمونږ رزق پراخه شي باید دې کنجانو باندې عمل وکړو دا مونږ ته قرآن او حدیث ښودلي دي د الله نبي ښودلي صلی الله علیه وسلم دا کنجانې دي په دې تاله در کلاو کنو به د رزق دروازې به درته راخلاص شي اول د رزق کنجي مونځ دی مونځ کوه ټیم په ټیم ته کوه ښځې ته وایه بچو ته وایه کور کې ټول منځونه کوئ رزق به در باندې دروازې به خلاص دا اولنۍ کنجي ده دا حدیث کې دي دویمه کنجي د مانځه استغفار دی استغفار استغفر الله تعالى ربي من كل ذنب واتوب اليه استغفر الله الذي لا اله الا هو الحي القيوم واتوب اليه کدا نشي ویل استغفر الله دا ډېر وایي ځکه حدیث کې دي چې څوک استغفار ډېر وایي الله تعالی به د داسې طرف نه رزق ورکوي چې د خیال بم نه دریم د رزق کنجي صلات ضحا ده ساخ کې مونځ لس نیمه بجې کې څلور یا اتر رکعاته مونځ کوئ دا د رزق چابي ده که دا غواړئ چې رزق هم پراخه شي خپل روزګار هم کوه دا کار هم کوه په دې روزګار کې به درته الله برکت اچوي څلورم نمبر د رزق چابي او کنجي دا صله رحمي د خپلوانو سره رشته داري پالل رشته نه کټ کول ځکه چې حدیث کې دي چې څوک دا غواړي چې د رزق پراخه شي د عمر کې برکت خدای واچي دنه خیر خور شي فلیصل رحمه رشته دې قایمه کړي نو موږ خو شکوې د رزق نه کوو چې رزق تنګ دی ولا کاروبار خراب دی او پلان کې کار داسې دی خو دې له موږ کتلي دي چې راشه دا چابي خو کلاو کا نو موږ رور د ورور سره رور د خور سره خبرې نه کوي زوی د پلار سره خبرې نه کوي ټول قصې ګډې وډې دي زمونږ استاد سیده که نه ده او رزق بیا موږ شکایت کوو چې زمونږ رزق تنګ دی څنګه به نه تنګېږي پنځمه چابي د مور او پلار سره نیکي کول بس د مور او پلار سره حسن سلوک کول رزق به در باندې خدای راوری دا نه چې زه خو عبادت کوم تهجد هم کوم جمع هم کوم نور منځونه هم کوم او خو پلار او مور در نه خفه دي نو ستا دا منځونه دا خو فرایض دي ادا شو خو تا ته فایده نه کوي ځکه چې خدای در نه خفه دی خدای په دې مونځ تا نه خوشحالېږي چې تا نه پلار یا مور خفه وي حدیث کې داسې دي ستا عبادت په خپل ځای ډېر قیمتي شی دی خو د دې نه قیمتي دا دی چې پلار به ته خوشحاله مور به ستا خوشحاله وي د والدین به تا نه خوشحاله شپږم د رزق چابي هغه صورت واقعي تلاوت دی روزانه د ماښام نه وروسته یا د ماسخوتن نه وروسته صورت واقعي تلاوت دا چې مونږ کوو د رزق دروازې به په مونږ خلاص دا حدیث کې داسې اووم نمبر د رزق کنجي کور ته سړی داخل شي او سلام واچوي السلام علیکم ورحمت الله کور ته وایي دا یو ځل ما بیان کړو چې کور ته ځي څه یو کس راته ویل مړه بې غیرته رانه جوړی په ښځې به اوس مونږ سلام اچوو او ښځې ته ګورئ تاسو
کړنجم نشي کولی او سلام پې نه اچوي والله چې ښځې ته خبر او جواب نشي ورګرځولی دا خو تکړهتوب چې جواب نشي ورګرځولی قسم دی او چې سلام ته شي نو بیا دا غیرت شي والله چې وایي بې غیرته کیم سلام ته خو بیا غیرتي شي او چې ښځه پخوا زمونږ یو ملګری و هغه به ویلې یو سړی و ښځې ورپسې صوباړې راخیستې او کوڅه کې منډې وهلې بل ملګری ورته مخې له راغلی و چې خیر شه نو دی خو چالاکه ورته وي چې ښځې له ګوره او زمونږ ګیرېدو له ګوره یعنې دومره تیزه منډه دې وام د ښځې نه چې ما نشي ګیرولی بیا خو دا تکړهتوب خدایي چې ښځې ته جواب نشي ورګرځولی او په دې معامله کې چې سنت طریقه ده چې کور ته لاړ شه السلام علیکم یو صحابي رسول الله صلی الله علیه وسلم ته راغی قربان رزق مې ډېر تنګ دی څه وکړم نبی کریم صلی الله علیه وسلم ورته داسې چل وکړه چې کور ته ځې السلام علیکم ورحمت الله وایا او قل هو الله وایا سورة اخلاص قل هو الله وایا څه وخت وروسته راغی و قربان رزق کې مې ډېره پراخي راغلی دې سره رزق پراخیږي چې کور ته داخل شي سلام او قل هو الله تلاوت د سورة اخلاص تلاوت دا کوئ دې سره رزق الله تعالی پراخوي اتم نمبر د رزق د پراخېدلو چابي دا ده چې صدقه کوئ صدقه ځکه صدقې سره رزق پراخیږي ته چې څومره ګټې د هغې نه یو لسمه حصه خو ته صدقه کوه که نه لسمه نه وي په سلو کې خو یو 15% ته صدقه کوه که نه بیا ته خپل مال برکت ته ګوره چې ستا مال کې څومره برکت راځي نه هم چابي د رزق د پراخېدو دا چې مال نه زکات ادا کوه اوس خلک زکات نه ادا کوي دوکي کوي قسم په خدای چې ما ته یو کس ډېرې خبرې وکړي زکات سره ګورې مال کې پراخي راځي او حدیث دی رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي د قیامت علامه ده چې زکات به خلک تاوان ګڼي چې دا مې مال کې تاوان وکړ زکات ورکه کال له به 2 غومره ورکې الله به دې مال کې برکت واچي لسم د رزق دا چابي دار چې مهمان نوازي میلمه پالنه میلمه ته به خوشحالېږي میلمه ته به نه خفه کېږي او کم سړی چې میلمه ته خفه کېږي تاسو ګورئ د هغه رزق ډېر تنګي میلمه دا معنا نه چې چاته دې دعوت وکړه هغې میلمه هغه خدای چې دی میلمه هغه در نه خوري نه د الله والا میلمه هر څوک چې در نازل شه بس میلمه یم بس رزق وا بس چې څه تیاري هغه د یاري ښه پراخه سینه باندې میلمه له مه خفه کېږه زمونږ او تاسو میلمه له خفه کېږو دا غم دی دا رزق کې تنګیانې ځکه دي میلمه له خفه کېږو او یو لسمه کنجي دا چې په اودس ګرځېدل یو صحابي نبی علیہ السلام ته قربان رزق مې تنګ دی نبی علیہ السلام ورته وایي چې اودس باندې ګرځه چې کله دې اودس ماتو بیا اودس کوه الله تعالی به په تا رزق فراخه راوری نو که دا کارونه مونږ وکړو الله تعالی به مونږ او تاسو ته رزق پراخه راکړي یو صحابي نبی علیہ السلام ته راغی وایي قربان رزق مې تنګ دی هر صحابي ته نبی علیہ السلام د هغه خپل شان مطابق یو علاج ښودلی ځکه ډاکټر ته چار مریض ورځي هر مریض ته خپل علاج ښیي یو صحابي راغی نبی علیہ السلام ته وایي رزق کې مې ډېره تنګي ده نبی علیہ السلام ورته وایي سحر مانځه نه وروسته او د ماښام مانځه نه وروسته دا دعا لس کرته وایه اللهم انی اعوذ بک من الهم والحزن واعوذ بك من العجز والكسل واعوذ بك من الجبن والبخل واعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال لګو ورځو کې بخدای ستا رزق فراخه کې الله تعالی بیا مغه شان وکړه سوا خروج سره نبی علیہ السلام ورته وروره څه چل در باندې وشه وای رزق دومره فراخ دی چې کور د خوراکي سیزونو نه ډک دی نور موږ ځایولی نشو دې سره پراخي تاسو موږ د رزق د پراخۍ په سوچ کې نه یو د مال ډېرولو په سوچ کې یو چې دا پیسې را سره ډېرې شي او قبر له به د خیر سره وړو قبر له ګورې نشته بله ورځ به مړې دا پیستا زمونږ دا سوچ د مړه چې پیسې در سره یار څه کېږي قسم په خدای که په دې پیسو هېڅ هم کېږي دا 2 ډوډۍ دي که دا پیسې تا سره یو که نه خدای در کوي تا سره دې دا کروڑونه روپۍ هم دقه 2 ډوډۍ به خورې د ورځې او که تا سره هېڅ هم نه د خدای ملنګ هم دا 2 ډوډۍ به تا ته خدای در کوي نو ستا په پیسو څه شی شو خدای چې د خدای حقوق پکې ادا که ځان نه مخکې که د خدای په نوم یې ورکه صدقه که ښه ځایونو کې ولګوه چې قبر نه دې وروسته په کار شي زمونږ دا سوچ دی یاره په پیسو هر څه کېږي قبر دې ځان سره ویسه ډېر مالداره موږ وګورو کروړونه وربونه روپۍ ته پاتې شي او مړه شي هماغه 3 غزه کفن دی او تا زه چې مړ شو همدغه کفن دی که نه هغوی له خلک د ورېښمو کپړه راوړي که نه هم دغه داسې کپړه ورته راوړي چې هغې نه موږ جامې نه کوو
د جامو کپړه کوي کفن بیا خیر و دا هم نه ده د دې نه ډېره کمزورې ده ډېره کمزورې کپړه ده د خان او د بادشاه مقه ده د کروڑپتي هم ده د خدای د ملنګ هم مقه شی ده مقه ورکوي بس خدای سره به په هغې کې مخامخ کېږي یا لکه پیسو کې ګورئ چشمې پې اخیستل کېږي خو نظر پې نه اخیستل کېږي په پیسو رزق اخیستل کېږي خو صحت پې نه اخیستل کېږي په رزق دې واخیسته خو چې ته شوګر بیمارې خوړی نه شي نو څه به پې وکړي په پیسو جامې اخیستل کېږي خو حسن و جمال پې نه اخیستل کېږي په پیسو امسا اخیستل کېږي خپې پې نه اخیستل کېږي په پیسو نوکر نیولی شي خو زوی پې نه پیدا کېږي په پیسو باندې کتابونه اخیستل کېږي خو علم پې نه اخیستل کېږي په پیسو باندې کټ اخیستلی شي خو آرام او خوب پې نه شي اخیستی څومره ښایسته کټونه یي ښایسته د آرام ځرایي او خوب نه ورځي خوب نه شي کولی او بل چې کوم هلته سپلی پالش کوي او بس په خیرنه کپړه باندې بس سر غرمه کې کېږي او بس داسې خړېږي چې ته به وایي چې دا څلور ورځې خوب نه دی کړی شوګیری کړې ده دا خو د الله کارونه دي بس پیسو باندې هېڅ هم نه کېږي پیسې بس یو ژوند کې ساته نگراني کوه او چې مړ شي خدای به درنه تپوس کوي او ستا نه وروسته به پې ستا بچي خرمستی کوي او قبر کې به پې ته عذابېږي بس پیسو باندې دغه کار کېږي کم ځای کې چې ښه لاره وه ښه کار و پیسې پې مصرفوه الله تعالی به تا ته آخرت کې فایده درکړي دا پیسې څه لپاره دي الله تعالی دې موږ او ستاسو رزق فراخه کړي او الله تعالی دې موږ ته د رزق دروازې را کولاو کړي او الله تعالی دې موږ تاسې د داسې مالونو نه وساتي چې الله تعالی پې موږ آخرت کې تپوس کوي او الله تعالی دې زموږ تاسو په زړونو کې د عبادت ذوق پیدا کړي درود شریف اللهم صل علی محمد